السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو څنګه یې؟ امید د رب لرم چې روغ به یې، خوشحاله به یې. الله هم د هر قسمه شرورونه په امان کې وساتم، د هر قسمه بیمارونه تکالیفونه مو الله په امان کې وساتم. زه یو پیره ستاسو د وړاندې بیا حاضر یم او زه تاسو ته د سحر، جادو، د کوډو منترو د علاج ښیم. او دا علاج د قرآن آیت سورتونو په ذریعې سره دی. قرآن مختصر سورتونه دي. رسول الله مبارک باندې چې کله یهودو جادو کړی و، د هغې علاج هم د قرآن په دې سورتونو سره شوی و. نو دا ډېر بهترین علاج دی، د قرآن کریم په ذریعې سره دی او د 100% ګارنټۍ سره به دا تاسو ته رزلټ درکوي. په هېڅ چا پسې مه ګرځئ، په عاملانو پسې، په پیرانو وغیره پسې مه ګرځئ، بلکې په خپله دا عمل وکئ. نو الله رب العزت به ستاسو هغه کوډو اثر، د هغه جادو اثر، د هغه منترو اثر الله رب العزت به هغه لرې کړي. علاج څه دی د کوډو، د سحر، د جادو؟ نو هغه دا دی چې یو پیره سورة الفاتحه، آیت الکرسی، سورة الفاتحه 3 فیرې، آیت الکرسی 3 فیرې، سورة کافرون، قل یا ایها الکافرون دا سورت 3 فیرې، سورة اخلاص، قل هو الله احد 3 فیرې، او سورة الفلق، قل اعوذ برب الفلق دا سورت 3 فیرې، او سورة الناس، قل اعوذ برب الناس دا سورت 3 فیرې. دا روزانه 3 فیرې به وی، او په چا باندې چې کوډې شوي، جادو پې شوي، منتر پې شوي، نو په هغوی باندې به دا روزانه هغه به پې دمې 3 فیرې به دا سورتونه دا وی، او مریض به پې دمې. الله رب العزت به انشاءالله د دې په ذریعې سره د هغه کوډو، د هغه جادو، د هغه منترو هغه کم اثر چې دی الله رب العزت به هغه ختم کړي.